السلام علیکم ډاکټر مولانا صاحب د مخ ښایست لپاره یو فکر راوښیه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ډیر خلک چې کوم دي هغه دا پوښتنه کوي، سوال کوي، معلومات کوي، وایي زما مخ چې دی هغه ورځ رابله خرابېږي، مخ چې مې دی هغه ورځ رابله زړېږي، وایم ځوان مخ مې د زاړه دی او بیا دغه کم زما پر مخ باندې دانې، زما پر مخ باندې تورسري، داغونه، مختلف قسم چې کوم دي مخ مې ډیر خرابېږي ورځ رابله. د مخ دپاره یو خاص وظیفه چې د هغه د ځان سره نوټ کړي، هر سهار او ماخستن اول خو به درود شریف اول اخر کې به درود شریف وایسته او دغه رقم 111 واره یا الله یا مصور یا نور، دا به 111 واره وایسته، په اول اخر کې به درود شریف وایسته او بیا به په لاسو باندې چوکي او بیا به پر مخ باندې راتیر کی. دا د زنان دپاره هم ده او دا د نارینه‌و دپاره هم ده. یا دغه رقم چې کوم دی موږ یو لاسي کریم چې کوم دی هغه موږ تیار کړی دی، هغه ډېره بهترینه فارموله ده او خاص فارموله ده. او که چیرې دغه یو فارموله دا ده، یو دا ده، که دا په سر کې استعمال کې، دا په ماښام کې استعمال کې، که تورسري، دانې، داغونې، هر قسم مسایلې ستا مخ چې کوم دی هغه به صفا هم وي. که چیرې ته پر یو مجلس باندې ور داخل سي، یو مجلس باندې ورننوځې، خلکو له ورننوځې، که ستا په مخ کې کډي، که ستا مخ بد سي، هره مسله چې ستا مخ به فرش هم وي، تر تازه به وي. او ګرځه یو انسان دا قاعده هم ده، یو انسان چې کله یو مجلس ته داخل سي، ګرد خلک چې کوم دی هغه د ده مخ ته ګوري، نو که د ده مخ سره خراب وي، دی سره پریشان وي، سره ګبرا وي، او که د ده مخ ښایسته وي، فرش وي، تر تازه وي، نو بیا دی چې دی زړه خوشحاله وي. نو که چیرې موږ دغه وظیفه استعمال کو او دغه فارموله استعمال کو، په فضل د هغه الله به موږ ته شفا ملاویږي. الله تعالی به شفا راکړي.